بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربي زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پرون سبق کې منګه مرفوعات شروع کړو او منګه دا ویلو چې مرفوعات مقدم کړي په منصوبات او په مجرورات باندې ځکه دا معظم او د عظمت شان د وجنه یو خدا په کلام عربی کې ډېر ځای استعمالېږي. بل دا پدې کې دا فاعل او مبتدا او خبر وي چې دا د دې نه جمله جوړيږي، چې دا پکې نه لکه مبتدا خبر نه جمله نه جوړيږي او دغه شانته فاعل په جمله کې نه نو جمله نه جوړيږي. نو دا مرفوعات دې ځکه مخ کړي. بیا موږ دا خبر وکړه چې مرفوعات اته سيزونه دي: فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، بیا د افعال ناقصه او اسم، د ما ولا مشبهتان بلیس اسم، او د حروف مشبه بالفعل خبر، دلال فی الجنس خبر. ما د هر یو با تفصیل کوي. نو پای کې پرون د فاعل تفصیل کړو چې فاعل وی لګيږي كل اسم قبله فعل او صفه اسند الیه علی معنى انه قام به لا وقع علیه. چې دا هر هغه اسم ته لګيږي چې مقبه فعل یا شبه فعل لاغلی او د دې فعل یا شبه فعل نسبت به دغه فاعل ته شوی، دغه اسم ته به شوی په دې حیثیت سره چې دا په دې پورې قائم واقع به پینوي. دایره لپاره بیا مثالونه ذکر کړو. قام زیدون موږ ویلو چې دا د فعل لازمی مثال دی، او زید ضارب ابوه عمرن دا د شبه فعل لپاره مثال دی. ما ضرب زید عمرن د فعل متعدی منفی لپاره مثال دی. اوس په نن سبق کې قاعده بیانې. اولنې قاعده دا ده، ما ته فکر دی کړل، ما ته ګورئ چې د دې هر فعل چې وي نو د هغې لپاره فاعل ضروري وي. یعنی داسې چرته کېدی نه شي چې فعل وي او د هغې لپاره فاعل نه وي، بلکې په کائنات کې چې په کوم ځای کې فعل راغلی دی نو د هغې لپاره به فاعل خامخا وي. داسې نه شي کېدی چې په یو ځای کې فعل راغلی وي او فاعل نه وي. دا فاعل په دوه قسمه باندې دی، یو د اسم ظاهر او یو د اسم ضمیر. اسم ظاهر چې په ظاهره کې د چانو می لکه زید، عمر، بکر، دا د اسم ظاهر ورته وای او مظهر ورته وای. او کچرتا د یو فعل د پاره فاعل اسم ظاهر یا مظهر نه وو نو د هغې لپاره فاعل همیشه لپاره ضمیري، ضمیر ورته وای او مضمر ورته وای. خو داسې نه شي کېدی چې فعل یو فاعل نه وي. لکه موږ وایو ضربه زیدون، نو ضربه زیدون، قام زیدون، پرې کې دا قامه ضربه فعل دی او زید د دې لپاره فاعل دی او دا اسم ظاهر دی. خو که صرف قام راغی نو ته داسې نه شي ویلی چې قام فعل دی او فاعل یې نشته دی. چې فعل نو فاعل به یې خامخا وي، چې فعل فاعل به یې خامخا وي. نو موږ وایو ضربه فعل دی، هو پکې ضمیر، دا پکې هو ضمیر پکې فاعل دی. پوه شوئ؟ ضمیر په دوه قسمه دی، یو ته ویل کېږي ضمیر بارز او یو ته ویل کېږي ضمیر مستتر. پوه شوئ؟ ضمیر په څو قسمه دی؟ په دوه. یو ته ویل کېږي ضمیر بارز او یو ته ویل کېږي ضمیر مستتر. د ضمایر باس به ان شاء الله د مبدی سایډ کې به په اسم غیر متمکن کې چې کوم ضمایر دي پای کې به مکمل باس راځي. ضمیر بارز هغه ته وایي چې هغه موږ ته ښکاري او په لیکلو باندې لیکل کېږي، په ویلو باندې ویل کېږي، په سترګو باندې لیدل کېږي، په غوږونو باندې اورېدل کېږي، هغې ته ضمیر بارز وایي. او ضمیر مستتر چې په نه په ویلو باندې ویل کېږي، نه په لیکلو لیکل کېږي، نه په سترګو لیدل کېږي او نه په غوږونو باندې اورېدل کېږي. لکه ته ضربه، نو په دې ضربه کې فاعل هو ضمیر پکې دی خو هو ضمیر مستتر دی. مستتر ضمیر مستتر دی، یعنی موږ ته نه ښکاري او نه به موږ تلفظ کولی شو، نه لیکلی شو، نه اورېدلی شو. خو د دې نه علاوه ته ضربه، نو په ضربه کې د الف چې دی نو دا ضمیر دی او دا ضمیر بارز دی. په ضربو کې دا واو چې دی نو دا او بیا په دای په دې د ماضي په گردان کې چې د حروف اصلیونه علاوه څه همي نو به ضمیر بارز وي. د حروف اصلیونه علاوه پکې څه همي نو به څه وي؟ ضمیر بارز. لکه ضربه کې ضربه اصلي دی او الف پکې زائد دی، دا الف پکې څه دی؟ ضمیر بارز، ضمیر مرفوع متصل بارز. په ضربو کې واو ضربت ته، نو په ضربت کې تا ساکنه نه، په ضربت کې راتا چې کنه دا تا ساکنه د فعل علامه ده.
د مؤنث علامه د فعل مؤنث. نو په ضربت کې هي فاعل له، بیا په ضربتا کې تا، په ضربنا کې نه، ضربته کې تا، ضربتما کې تما، په ضربتم کې تم، ضربته کې ضربتما کې تما، په ضربتن کې تن، او په ضربتو کې تو، او په ضربنا کې نه. دا فعل ماضی خبره شوله. د فعل مضارع په 15 صيغو کې 15 صيغې چې کومې ته مفردات خمسه ویل کېږي، پای کې ضمیر مستتر وي، په نورو کې ښکار وي. په دې کې به موږ رسل کوو په فعل مضارع کې چې اول به حروف اصلي کټ کو، بیا به علامت مضارع کټ کو. د علامت مضارع او دغه نه علاوه د حروف اصلي نه علاوه او د نون اعرابي کا په کوم ځای کې راغلی، دا غي نه علاوه چې څو نه دغه ضمیر وي. لکه په یضربو کې حروف اصلي راغلي دي درې، ایو په علامت مضارع راغله، زائد پکې څه شی نشته ره، جو موږ به چیرې په دې کې ضمیر مستتر ده، ضمیر پکې سره مستتر ده. نو په یضربو کې یضربو د واحد مذکر غایب څنګه جو په دې کې هو ضمیر مستتر ده. په یضربانه کې وګوره دا قاعده د اسانه خبره ده، درې دي حروف اصلي لیکوا، یو ته یاد لري علامت مضارع، یو ته نون اعرابي لیکا، صرف دا یو پاتې شو، دغه ته ضمیر بارز وای. پوه شئ؟ نو چې موږ دې ترکیب کوو یضربانه، نو موږ یضربانه فعل له او الف پکې فاعل له، الف پکې ضمیر بارز فاعل له. یضربون له یضربون، نو په یضربون کې ګوره زائد پکې څه شری 1 2 3 دا دې حروف اصلي لیکا، دا دې علامت مضارع لیکا، او دا دې نون اعرابي لیکا، دا واو په پاتې شي، جدا د مو سره سره تضریبین له تضریبین. په تجربی کې هم د قشان خبره ده، آسان چللې طریقې یې ذکر ل بیا ځان لړکوي. زواد را باندې لیکا، حروف علامت مضارع له قانون عربی لیکا، یا پاتې شو. نو په تجربی نه فعل له او یا ضمیر پکې مرفوع بارز فاعل له. ته بلې باندې پوه شوي؟ خو د سې نشي کېدی چې فعل وي او د هغې لپاره فاعل نه وي، د فعل وي او د هغې لپاره فاعل نه وي. دا فاعل به اسم ظاهر وي یا به اسم ضمیر وي. که ضمیر وو نو بیا به یا به مستتر وي او یا به څه وي بارز وي. پوه شوي؟ دغه یو قاعده ووایه بیا زه مخکې. او که چېرته دا حاله چې کله فعل لازمي وي، که کله فعل متعدي وه، نو د فعل د فاعل سره سره به مفعول به هم د هغې لپاره ضروري وي. مفعول به لکه ته ضرب زیدون، زید وهل وکړل، نو دا فعل متعدی دی. د فعل لازمي او متعدی د ټول نه اسانه طریقه د پہچان دا ده چې د دې د اردو په ترجمه کې بنې راځي نه، چې د اردو په ترجمه کې نه راتلل دا به فعل متعدی، اگر د اردو په ترجمه کې نه راتلل دا به فعل لازم وي. لکه ته ضرب زیدون معنی سره زید مارا، نو دا نه پکې راغی نو دا به فعل متعدی. نو چې فعل متعدی دی نو د دې لپاره به خامخا فاعل پکار مفعول پکار وي. موږ ضرب زیدون عمرا وسته قام زیدون معنی سره زید کڑا ہوا، زید کڑا ہوا. نو دا فعل لازمی دی که متعدی دی؟ لازمی دی. پوه شو مې باندې؟ اوس په دې کې مفعول به ته ضرورت نشته دی. ته اکل زیدون معنی سره زید نه کایا، نو بیا وروسته مو کې مفعول به خامخا راولي اکل زیدون طعاما. په دې پوه شوي؟ وګورئ دې ته بیا مخکې. وكل فعل لابد له من فاعل مرفوع، او هر فعل چې دی د دې لپاره فاعل مرفوع ضروری دی. مرفوع ټکی وسره دا قید اتفاقی دی، یعنی دا دې لپاره تفسیر کړی دی ځکه چې فاعل همیشه لپاره مرفوع وي. مظهر یعنی دا فاعل مرفوع چې کله ضروري دی دا بیا کله اسم ظاهر به وي. مظهر معنی اسم ظاهر، لکه ذهب زید، نو په دې کې دا ذهب فعل دی او زید ولا فاعل دی او اسم ظاهر دی. او مضمر یا با د فعل لپاره فاعل دا با ضمیر وي، دا ضمیر بیا په دوه قسمه دی. بارز یا با دا ضمیر بارز وي، بارز معنی ښکارا. او دغه څلور خبرې دي پکې. ضمیر بارز څه ته وایي؟ هغه ضمیر چې په ویلو ویل کېږي، په لیکلو لیکل کېږي، په سترګو لیدل کېږي، په غوږونو اورېدل کېږي. که ضربت زیدن، نو په ضربت زیدن کې دا تو ضمیر چې دی نو دا پکې ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل دی. او مستتر، او مستتر یا مستتر به پټ پوي پټ. که زیدون ذهب، نو لګي دا زیدون مبتدا ده او ذهب فعل دی، و ذهب کې هو ضمیر مرفوع متصل مستتر دا پکې فاعل دی. وان كان الفعل متعديا، او کچرته دا فعل متعدی وو نو کان له مفعول به ايضا، دا غیر لپاره مفعول به هم دغه رنګ پکار دی. لکه ضرب زید عمرا، نو دلته ضرب فعل زید ولا فاعل دی او عمرا ولا سره مفعول به دی. دا خبره تاسو یې راکړه. د دې خبره خلاصه څه شوله چې هر فعل دی دا غیر لپاره څه ضروري دی؟
دا فاعل وسوالتونو کې راځي اول پس به وکي یا به اسم ظاهر وي یا به ضمیر وي چې ضمیر وي نو بیا به یا ضمیر بارز وي یا به ضمیر مستتر وي پوه شو به باندې ها دا قاعده یاد شولا دیمه قاعده دا چې فعل په کم ځای کې واحد راوړو په کم ځای کې به تسنیه راوړو په کم ځای کې به جمع راوړو فعل په کم ځای کې واحد راوړو کم ځای کې به تسنیه راوړو په کم ځای کې به جمع راوړو نو ما دا فکر دی کنه په لنډو الفاظو کې ګوره دوه قاعدې دي کچرته د فعل لپاره فاعل اسم ظاهر اسم ظاهر ته نه پیژنم کنه چې چانو می ښکاري نو چې چانو می د معین شخص نوم دي ته اسم ظاهر وای چې د معین شخص نوم دي ته سوی نو کله فعل لپاره فاعل اسم ظاهر وو کله فعل لپاره فاعل اسم ظاهر وو نو دا به همیشه لپاره واحد راوړل کېږي برابر خبره ده کله فاعل مذکر دا واحد وي که تسنیه وي او که جمع وي د فعل لپاره فاعل که اسم ظاهر وو نو دا به همیشه لپاره واحد راوړل کېږي برابر خبره ده کله فاعل واحد وي تسنیه وي او که جمع وي پوه شئ دویمه قاعده کله فعل لپاره فاعل اسم ضمیر وو کله فعل لپاره فاعل اسم ضمیر وو نو بیا به دا فاعل له فعل مطابق راوړل کېږي که فعل واحد جو فاعل به واحد راوړل کېږي که فعل تسنیه جو فاعل به او که فعل جمع جو فاعل به دا قاعده یاد شولا ها څنګه خبره ده فعل د قاعده د سبب راګی ده فعل به موږ په کم ځای کې واحد راوړو په کم ځای کې به تسنیه راوړو په کم ځای کې به جمع راوړو نو موږ اسانه خبره وکړه چې د فعل لپاره فاعل مخکې موږ وایو چې یا به ظاهر وي یا به ضمیر وي کنه نو که د فعل لپاره فاعل اسم ظاهر وو نو همیشه لپاره به فعل سره وړو واحد به راوړو برابر خبره ده کله فاعل واحد وي تسنیه وي او کسوي جمع وي او کچرتا د فعل لپاره فاعل اسم ضمیر وو نو بیا به د فاعل له فعل مطابق راوړو که فعل تسنیه جو فاعل به تسنیه راوړو که فعل جمع جو فاعل به ګوره مثال لکه ضرب زید د دې لپاره زید فعل او فاعل په کوخه ضرب فعل او زیدون سره فاعل له و زیدون فاعل له نو دا اسم ظاهر ده که اسم ضمیر ده نو اسم ظاهر ده نو فعل موږ سره وړه ها اوس ګوره دا زیدون واحد ده جو فعل واحد ده جو صحیح شولا و زمه ضرب زیدان دو زیدون الکان دي دو الکان دي دا دوه زید زیدون ده هغه دوه زیدون وال وکړل نو ګوره لګي د فعل لپاره فاعل اسم ظاهر ده کنه فعل لپاره فاعل سره او تسنیه ده خو فعل بیا موږ هم سره راوړو واحد راوړو یا دا شانتي ډیر کسان دي او دا ټول نه زید نوم ده د یو نوم زید نوم ده بل نوم زید نوم ده بل نوم زید نوم ده موږ وی دي زیدان وال وکړل ضرب زیدونه یو ټول زیدان وال وکړل نو د فعل لپاره فاعل اسم ظاهر ده جمع ده خو بیا هم فعل دې نه سره راوړل شوی واحد راوړل شوی پوه شو به معنی ها او کچر د فعل لپاره فاعل اسم ضمیر د فعل لپاره فاعل څو اسم ضمیر نو بیا په دې ټیم کې دا فعل با د فاعل مطابق راوړو دا فعل پر فاعل لګته وي زیدون ضربا نو زری ترکیب موږ څنګه کوو زید بسې مبتدا او ضربا فعل او هو ضمیر پکې سره فاعل نو ګوره فعل لګي د فعل لپاره فاعل ضمیر ده کنه نو فعل واحد ده دا فعل واحد ده جو فاعل هم سره وړو شو واحد وړو شو اته الزیدان ضربا ترکیب وکا زیدان مبتدا زیدان سره مبتدا ضربا فعل ده او فاعل پکې الف ده الف ضمیر بارز ده نو فعل چې دا تسنیه ده جو فاعل هم سره تسنیه ده اي الزيدون ضربوا ترکیب صحیح الزيدون مبتدا ضربوا فعل واو بګه فاعل نه لګي د فعل لپاره دا فعل چې دا جمع ده ها نو فاعل موږ هم سره وړو جمع راوړو الګه پوه شوي قاعده ګرانه ده کنه کله چې د فعل لپاره فاعل اسم ظاهر وي نو فعل و همیشه لپاره واحد راوړل کېږي کله د فعل لپاره فاعل اسم ضمیر وي نو دا فاعل به د فعل وګورئ وان كان الفاعل مظهرا کچرته فاعل مظهر وي مظهر نه پیژنما اسم ظاهر وي نو وحد الفعل ابدا وحد الفعل ابدا دا فعل به همیشه لپاره واحد راوړل کېږي فعل به همیشه لپاره لکه ضرب زیدون ضرب زیدان او ضرب زیدون خوش ولا کنه وان كان مضمرا او کچرته د فعل لپاره فاعل اسم ضمیر وو نو وحد للواحد د واحد لپاره به واحد راوړل کېږي لکه زیدون ضربا وسنی للمثنى او د تسنیه لپاره به تسنیه راوړل کېږي
نحو الزیدان ضربا وجمع للجمع او د جمع د پاره بسره ولګي جمع لك الزیدون ضربوا الګه پوه شو به باندې ها ګوره موږ نن سبق کې دوه قاعدې وې یو موږ دا ویلا چې دا هر ځای کې چې فعل وي نو هغه لپاره څه ضروري دی فاعل او فاعل بس سره راځي فاعل به یا اسم ظاهر وي یا به اسم ضمیر وي چې اسم ضمیر وي نو یا به معرف یا به څه وي مستتر وي صحیح شولا ها او که فعل متعدی نو یو با د فعل لپاره فاعل ضروری دی او دویم ولسی څه ضروری دی مفعول به ضروری دی یو دا قاعده مونږ ویلا دیمه قاعده مونږ دا ویلا چې فعل په کم ځای کې واحد راوړو په کم ځای کې به تسنیه راوړو په کم ځای کې به جمع راوړو په لنډ الفاظ کې مونږ څه وی کړه فعل لپاره فاعل اسم ظاهر وو نو فعل به همیشه لپاره واحد راوړل کېږي او که فعل لپاره فاعل اسم ضمیر وو نو بیا به فاعل د فعل مطابق راوړي که فعل واحد وو نو فاعل به او که فعل تسنیه وو فاعل به او که جمع وو نو په دې پوه شوي اوس دویم خبره ده درېیمه قاعده چې فعل به په کوم ځای کې مؤنث راوړو په کوم ځای کې به مذکر راوړو په کوم ځای کې تا ته اختیار دی مذکر او مؤنث باندې راوړی شي نو یو صورت داسې دی چې بای کې به تاسو ما ته نه ګورئ که نه دا شاته هلکان تاسو دواړه شاته ودرېږئ شاته که نه کښېنئ دا کښېنئ د فعل به مذکر به مونږ کله راوړو نو یوه قاعده ده فعل به مؤنث مونږ کله راوړو دوه قاعدې دي فعل به مونږ اختیار به مونږ ته کوي که ته مذکر راوړې او که مؤنث راوړې درې قاعدې دي درې صورتونه دي پوه شئ د مذکر راوړلو څو صورتونه دي یو د مؤنث دوه او د جمع د جمع نو چې واحد راوړل ها په دې مخکې کې یو قاعده په دې کتاب کې نه لیکلې چې دا فاعل به مونږ کله ضمیر راوړو که نه نو د فاعل به مونږ کله واحد تسنیه او جمع راوړو نو دغه دوه قاعدې خو په دې کتاب کې لیکلې وې چې را کله د فعل لپاره فاعل اسم ظاهر وي نو واحد به راوړو که تسنیه دا او ضمیر دا به راوړو که چېرته د فعل لپاره فاعل و هغه فاعل چې دا راجع و د جمع مکسر طرف ته نو هغې کې بیا هم ته فعل جمع هم راوړلی شي او واحد مؤنث هم راوړلی شي فعل جمع هم راوړلی شي واحد مؤنث هم راوړلی شي اوس موږ دا خبره کوو چې فعل به په کم ځای کې مذکر راوړو نو د مذکر دا قاعده په دې کتاب کې نشته دی هغه دا ده چې کله د فعل لپاره فاعل دا مذکر واحد مذکر د فعل لپاره فاعل څو واحد مذکر نو فعل به همیشه لپاره مذکر راوړل کېږي دا قاعده په دې کې نشته دی خو بس دا د قاعده ده د فعل لپاره فاعل څو واحد مذکر لکه ته ضربا زیدون نو فعل به همیشه لپاره سره راوړل کېږي مذکر صحیح شولا په دې پوه شوئ ښه دویمه قاعده چې فعل به په کوم ځای کې مؤنث راوړو نو دوه صورتونه دي چې الګي د فعل لپاره مؤنث راوړل ضروري دي مخکې تاسو د مؤنث په سبق کې پروز کړ که تاسو یې چې نو تاسو به ټکه ویلې چې مؤنث په دوه قسمه لري یو د ویل کېږي مؤنث حقيقي آیت ویل کېږي مؤنث غیر حقيقي مؤنث حقيقي څه ته وایي ادي مؤنث غیر حقيقي د مؤنث لفظي هم وایي مؤنث حقيقي دي ته وایي چې دې په مقابله کې مذکر حیوان وي مؤنث حقيقي څه ته وایي چې په مقابله کې مذکر حیوان وي لکه الګ مثال کړه ناقتون دا مؤنث ته او د دې په مقابله کې مذکر چې نه هغه جملون راځي چې هغه حیوان دی پوه شئ او مؤنث لفظي دي ته ویل کېږي مؤنث لفظي ورته وایي مؤنث غیر حقيقي ورته وایي چې په هغې کې دای په مقابله کې مذکر حیوان نه وي لکه ته ظلمتون نو ظلمتون مؤنث دی ځکه چې علامه د تحریف په کتاب متقدره مدوره راغله لیکن د دې په مقابله کې مذکر د دې نور راځي هغه نور چې دی نه ده دغه نه دی مؤنث دغه نه دی جاندار نه دی پوه شئ ها نو قاعده دا ده که چېرته د فعل لپاره فاعل مؤنث حقیقي و کله چې د فعل لپاره فاعل مؤنث حقیقي و نو فعل به او د فعل فاعل په منځ کې فصل نه و کله د فعل لپاره فاعل مؤنث حقیقي و او د فعل او د فاعل په منځ کې فصل نه و نو فعل همیشه لپاره مؤنث راوړل واجب دي کله د فعل لپاره فاعل څو مؤنث حقیقي او د فعل فاعل په منځ کې فصل نو فعل همیشه لپاره لګته قامت هندون نو قامت هندون ورا د اقامت هندون کې دا هندون چې نه دا مؤنث سماعي دی کنه مؤنث سماعي دی کنه او دا مؤنث حقیقي دی ځکه دې په مقابله کې مذکر حیوان دی هندون د خزنوم د دې په مقابله کې سړی کې سای کړه پوهیږئ او د دې فعل فاعل په منځ کې فصل نشته نو فعل مؤنث راوړل کېږي او دا مؤنث راوړل واجب دي
پوه شو مې معنی ها او کچرتا د فعل او د فاعل د یو قاعده دا شوله چې کله د فعل لپاره فاعل مؤنث حقيقي وي او د فعل فاعل په منځ کې فصل نه وي نو فعل همیشه لپاره مؤنث راول واجب دي. ویمه قاعده دا ده چې کله د فعل لپاره فاعل اسم ضمیر وي کله د فعل لپاره فاعل اسم ضمیر وي او هغه ضمیر د مؤنث وي ضمیر څه وي مؤنث وي نو فعل مؤنث راوړل سری واجب دي فعل مؤنث راوړل سری واجب دي لکه ته هندون قامت ترکیب رااله ناراضي کنه نه هندون سره مبتدا ده او قامت نه ده سره فعل له او هي ضمیر پکې سره ضمیر مستتر فاعل له ضمیر مستتر سره نو د فعل لپاره فاعل اسم ضمیر ده نو فعل همیشه لپاره مؤنث راول واجب دي لکه پوه شوې باندې پرې پوه شوې اوس د دې نه علاوه د نور صورتونه چې نو پدې کې مؤنث او مذکر ځوان اورول جایز دي بالکل آسان دي د فعل لپاره فاعل مؤنث غیر حقيقي دی مؤنث سره غیر حقيقي نو ته دغه فعل مذکر او مؤنث ځوان اورول کېږي لکه ته طلع الشمس او طلعت الشمس وزل لګي دا شمس دی دا مؤنث سماعي دی مؤنث سماعي دی او دا مؤنث لفظي دی مؤنث لفظي ولې دی ځکه چې د دې په مقابله کې مذکر د دې قمر راځي او هغه چې دا جاندار نه دی نو فعل مذکر او مؤنث باندې راول جاي دي طلع الشمس هم ویل شي او طلعت الشمس هم ویل شي واښو به باندې دریم بل قاعده چې کله د فعل او د فاعل کله د فعل لپاره د فاعل مؤنث حقيقي وي کله د فعل لپاره فاعل مؤنث حقيقي وي او د فعل او د فاعل په منځ کې فصل لاغلی د فعل او د فاعل په منځ کې فصل لاغلی نو بیا تاسو اختیار دی که فعل مذکر راوړي او کسر راوړي مؤنث راوړي لکه د ضرب اليوم هندون او ضربت اليوم هندون وزو ګور دلته کې ضرب فعل او هندون فاعل له اليوم مفعول به مقدم ده مفعول فيه نو د فعل لپاره فاعل اسم ظاهر ده او د فعل لپاره فاعل مؤنث حقيقي ده او د دوړو په منځ کې فصل ده د دوړو په منځ کې فصل ده نو د دوړو په منځ کې فصل ده نو فعل مذکر هم راوړی شي او مؤنث هم راوړی شي دو صورتونه شو کنه نمبر 1 فعل لپاره فاعل کله اختیار ده دا نو کله چې د فعل لپاره فاعل مؤنث حقيقي وي نو په فعل راوړو کې دا ته اختیار ده که مذکر راوړي او کسر راوړي مؤنث راوړي او دویم نمبر چې کله د فعل لپاره فاعل مؤنث حقيقي وي خو د فعل او د فاعل په منځ کې فصل لاغلی وي نو دغه حالت د کتاب ته چګوري ستاسو د ګیری حساب کتاب کوم د سبق د سرم کوم مسګورم د سره نو که د فعل لپاره فاعل مؤنث حقيقي وي او د دوړو په منځ کې سره راغلی فصل لاغلی نو تا د مذکر او مؤنث راوړو کې سره اختیار ده الکه په دې باندې پوه شوي دریم نمبر صورتو کچرتا د فعل لپاره فاعل د جمع مذکر سالم نه علاوه بل څه شي د جمع مذکر سالم نه علاوه بل جمع د جمع مذکر سالم نه علاوه څه مطلب شو جمع مذکر سالم نه علاوه جمع مؤنث سالم وي جمع مکسر وي کله مذکر جمع وي جمع مذکر مکسر وي کله مؤنث مکسر وي د فعل لپاره فاعل د جمع مذکر سالم نه علاوه وي د جمع مذکر سالم نه علاوه بل جمع وي د جمع مذکر سالم نه علاوه بل جمع کم ده جمع مؤنث سالم نه جمع مذکر مکسر جمع مؤنث مکسر نو تا لپاره اختیار ده چې تب بیا کا فعل مذکر راوړي او کسر راوړي مؤنث راوړي لکه په قران مجید کې الله پاک فرمایي وقال نسوه فی المدینه دي نو قال نسوه د ګوره د فعل لپاره فاعل اسم ظاهر ده او دا جمع مکسر ده دا سره او جمع مؤنث مکسر ده نو په فعل راوړو کې ته اختیار ده قال نسوه هم ویل شي او قالت نسوه هم ویل شي قال رجال هم ویل شي او قالت رجال هم ویل شي قال رجال او قالت رجال ځوانه ویل شي پونه شوي کنه بس دا قاعده ختم شوي ورما تاسو د فعل مذکر راوړو یو قاعده ده یو صورت ده د فعل مؤنث راوړو دو صورتونه دي د فعل اختیار کې تاسو سو دا دي درې نو دا دریم نمبر فائدہ دریم نمبر قاعده ته مونږ کوم په سبق کې دا نه دا په شپږ صورتونو کې دي په څو صورتونو کې لاولنې صورت د مذکر فعل موږ مذکر کله راوړو چې د فعل لپاره فاعل واحد مذکر وي سوي مذکر وي جو فعل به همیشه لپاره
مذکر راوړل کېږي. صحیح شو لا فعل به مؤنث موږ سره کله راوړو څو صورتونه دي دوا څو صورتونه دي دوا. نمبر 1 کله چې د فعل لپاره فاعل مؤنث حقيقي وي او د فعل او د فاعل په منځ کې فصل نه وي راغلی نو فعل به همیشه لپاره مؤنث راوړل لازمي وي. دویم نمبر کله د فعل لپاره فاعل ضمیر وي ضمیر د مؤنث وي نو فعل به همیشه لپاره مؤنث راوړل کېږي. صحیح شو او اختیار په کله درې صورتونو کې اختیار دی. کله د فعل لپاره فاعل مؤنث غیر حقيقي نو بیا به فعل مذکر مؤنث راوړلو کې اختیار دی. او کچرته د فعل لپاره فاعل مؤنث حقيقي خو د فعل او د فاعل په منځ کې فصل لاغلو نو بیا هم تاسو اختیار دی. او دریم نمبر کله چې د فعل لپاره فاعل د جمع مذکر سالم نه علاوه بل جمع وا نو بیا هم په فعل راوړو کې اختیار دی. تاسو پوه نه شوي کنه وګورئ دې وخت بیا زو مخکې. وان كان الفاعل مؤنثا حقيقيا کچرته د فعل لپاره فاعل مؤنث حقيقي وي وي مؤنث حقيقي خو ما پروس کال ویلو خو زمانه ارشوي دی وسو نو دوی ز ست ناسم زره ته کوي وما بإزائه ذكر من الحيوان چې د دې په مقابله کې مذکر وي د حیواناتو یعنی د دې په مقابله کې مذکر حیوان وي نو انس الفعل ابدا انس الفعل ابدا معنی سره دا فعل به همیشه لپاره خو کله ان لم تفصل بين الفعل والفاعل کله چې ته جداواله رانه ولې د فعل او د فاعل په منځ کې لکه قامت هندون قامت هندون لکه پوه شو به معنی وان فصلت او کچریتا د فعل او د فاعل په منځ کې دا اوس ګوره دا یو قاعده لاول ذکر کړل لکه او دویم د فعل په مؤنث کله راوړو نو دا قاعده ورستو ذکر کړي په منځ کې بګیدا خبره کوي چې د فعل او د فاعل په منځ کې به مؤنث نه راوړي که د فعل او فاعل په منځ کې به فصل نه راغلی که چېرته د فعل او د فاعل په منځ کې فصل راغلی او فاعل مؤنث حقیقي و فاعل مؤنث حقیقي و نو وان فصلت که چېرته د فعل او د فاعل په منځ کې سره راوستو جداواله فصل معنی سو جداواله فلک الخيار نو بیا ته اختیار دی پس کې فی التذکیر والتانیث او مذکر او مؤنث راوړو کې لکه ضرب اليوم هندون مل شي وان شئت او کستا خو چې قلت دسو ضربت اليوم هندون وشوي وكذلك في المؤنث الغير الحقيقي او دا رنګ په مؤنث غیر حقيقي کې مؤنث غیر حقيقي کو نه پیژنم نو چې مؤنث غیر حقيقي وي نو بدی کې تا دا فعل مذکر او مؤنث باندې راول سړي اختیار دي وانه طلعت الشمس وان شئت قدر وقد شي لو قلت توا طلع الشمس فوشوي وهذا اذا كان الفعل مستدا الى المظهر واذا قاعده على دي ذكر الفعل لپاره فاعل اسم ظاهر وي وان كان مستدا الى المضمر دا فهم قاعده ده کله فعل لپاره فاعل اسم ضمیر وي نو انس ابدا نو بیا به فعل لپاره فاعل همیشه لپاره مؤنث وي لغا الشمس طلعت ونشوي وجمع التكسير كالمؤنث الغير الحقيقي او جمع تکسیر په شان د مؤنث غیر حقيقي ده د پکې صرف جمع تکسیر لیکل ده خو د جمع مؤنث سالم هم دغه خبره ده د جمع مؤنث سالم هم سره دغه خبره ده اب په دې کتاب کې نشته تقول تبع قام الرجال وان شئت قد وقت قامت الرجال او الرجال قامت ويجوز في الرجال قاموا الرجال قاموا وانا شوي ندل کې په دې بورډ باندې جماعت اوسه حل کړه نو ما تاسو په ترتیب سره دا خبر ورغله چې فعل په یو صورت کې مذکر راوړو په دوو کې به مؤنث راوړو او په دریو کې سره اختیار یاد بشیره ته بخ بس وې ما وانا رسوم دغه سبب یا تنازع الفعلين شروع کو ها ځه سبب ان شاء الله دا کوي دا به یاد کوي دغه اصول لږ سبق دا به جمله او تمرین به سره لګو واجی سره دا ټول په جمع تکسیر کې دي کنه او دا جمع قلت او جمع کثرت دا خو د جمع مکسر قسمونه دي کنه نو چې جمع مکسر مونږ ویلا نو جمع قلت او جمع کثرت او ټول جمع پکې رااله یعنی د جمع مذکر سالم نه علاوه جمع مذکر سالم نه علاوه چې په نومي جمع ده که جمع مکسر ده که قلت ده که کثرت ده که جمع مؤنث سالم ده منتهى الجموع ده غیر منتهى الجموع ده ارڅ شی چره خو چې جمع مذکر سالم نه لري ځکه جمع مذکر سالم د پاره ال دغه مخ منغوي چې فعل به همیشه لپاره واحد راوړو لکه قام المسلمون او قانون هر څه شی نو فعل به دې لپاره اثر راوړو تاسو نه ورو خو شو به باندې وسه تاسو سره قرآن مجیدونه سامه سي پاریس تاسو سره دي رااله اجرا وکړه اجرا
لکه دا عما يتساءلون ته تاسو ګورئ عما يتساءلون نو بری يتساءلون کې يتساءلون فعل دی کنه د دې لپاره فاعل څه شه دی واو ضمیر دی نو اوس ګورل لګي د فعل لپاره فاعل اسم ظاهر دی که اسم ضمیر دی ظاهر کم دی نه کنه ظاهر خو دې ته وایي چې د معین شخص نومي ظاهر دې ته وایي چې د معین شخص نومي دا ضمیر دی خو په ضمیر کې بیا ضمیر بارز او یو ضمیر مستتر دی نو باغ ضمیر بارز دی که مستتر دی بارز دی نو دلته ګوره د فعل لپاره فاعل د فعل لپاره فاعل لکه ضمیر دی که اسم ظاهر دی نو تاسو وی چې د فعل لپاره چې فاعل کله اسم ضمیر وي نو دا فعل به د فاعل مطابق راوړل کېږي دلته فاعل د جمع دی جو فعل هم سره راوړل دی جمع مذکر سالم دی دا جمع څه څه دا جمع مذکر غائب څه دا پوه شوي هغه په دې باندې پوه شوي وزي الذين هم في كلا سيعلمون نو سيعلمون دا وګورئ لکه د فعل لپاره فاعل څه دی واو ضمیر دی واو ضمیر دی وز واو ضمیر دی لګي نو دا واو ضمیر دی دا مرفوع دی که منصوب دی که مجرور دی مرفوع دي ته چې په حالت رفع کې راغلی کنه نو دا په حالت رفع کې ولې ځکه چې دا څه واقع کېږي موږ وی ګورو چې په حالت رفع کې چې کم شي نو په تاسو مرفوعاتو کې څه واقع کېږي کنه نو دا ضمیر مرفوع لري ضمیر منصوب نه ضمیر مجرور نه لري ځکه چې دا په مرفوعاتو کې فاعل واقع کېږي او فاعل څه وي مرفوع وي وځل کې فعل با موږ دا مذکر راوړو که مؤنث راوړو که جمع راوړو مذکر ولې د فعل لپاره فاعل څه دی ضمیر د مذکر او مؤنث قاعده پدې کې ګوره چې د مذکر او مؤنث قاعده به څنګه چلے چې سيعلمون پدې کې واو ضمیر دی او چې فعل پدې کې صحیح د فعل لپاره فاعل ضمیر وي نو فعل به دغه مطابق راوړو فعل به دغه مطابق راوړو دلته ګوره د فعل مذکر دی دا فاعل مذکر دی نو فعل موږ مذکر راوړل او کچر د فاعل د مؤنث نو فعل به بیا سره راوړو مؤنث راوړو الم نجعل الارض مهادا نجعل تو ګوره بری کې فعل لپاره فاعل شته که نشته بری نجعل کې فعل لپاره فاعل څه شی دی پکې نحنو ضمیر پکې سره مستتر دی دا فعل لپاره فاعل جمع ده جو فعل هم سره وړل جمع راوړل وخلقناكم ازواجا خلقنا کې فعل فاعل څه شی دی خلقنا پکې خلقه پکې فعل او ضمیر پکې سره فاعل دی ظاهر دی که ضمیر دی ضمیر دی بارز دی که مستتر دی بارز دی او فعل لکه موږ مذکر راوړل واحد راوړل تسنیه راوړل جمع راوړل جمع راوړل جمع ولې راوړل دا ذکر فعل لپاره فاعل سره جمع له جو فعل موږ سره راوړل جمع راوړل وسيرت الجبال فكانت سرابا سيرت الجبال پدې کې فعل فاعل وقایا سویرت فعل الجبال سره فاعل له الجبال سره فاعل له وسګور له قاعده ولا چلاوا چې سویرت فعل له الجبال ولا فاعل له فاعل اسم ظاهر ده کنه نو کله چې فعل لپاره فاعل اسم ظاهر وي نو فعل به موږ همیشه لپاره واحد راوړل شي لکه نه وځدل کې سویرت جننه دا فعل له او دا مؤنث ته واحد مؤنث ته او الجبال جمع ده جمع مکسر ده نو اوس پکې قاعده ولګوا چې کله د فعل لپاره فاعل جمع مکسر وي نو فعل د دې لپاره جمع هم راتلی شي او واحد مؤنث هم راتلی شي نو ګوره فعل لپاره فاعل الجبال جمع مکسر ده کنه جمع مکسر ده او جمع مکسر فاعل دا سویرت هم راتلی شي او د دې جمع چې ده هم راتلی شي واښو به معنی سویرت هم راتلی شي سویرت هم راتلی شي فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا نو كانت کی ضمیر چاته راځي له جهنم دا جهنم سره مؤنث سماعي له یله دا څه پوښتنه به معنی د سې دا ټول قران مجید نه دا چې موږ وایو کنه دا دې لپاره وایو چې موږ دا قران مجید په دې کې موږ درایات شي لکه په دې کې موږ دا ګوره فاعل چې په کوم ځای کې ګوري دا د مرفوع مولويږي لکه ته یوم يقوم الروح نو په دې روح باندې دا زمول راغله حالت رفیع کې دا ولې دی فاعل له چا لپاره د يقوم لپاره الروح د اسم متمکن په اقسام کې څه شی دی مفرد منصرف صحیح او مفرد منصرف صحیح على طرفی پس سره فضمه لفظی سره یقوم جرین دا فعل او روح ولا سره فاعل الملائکه دا اسم متمکن په اقسام کې څه شی جمع مکسر منصرف جمع مکسر منصرف نو ګوره درې على طرفی پس سره راځي فضمه سره راځي کنه نو په ملائکه باندې د ضمیر راغله
الا من اذن له الرحمن ولي الرحمن باندې زمول راغله دا بس څه واقع په کوم حالت کې دی حالت رفع کې د اسم متمکن په اقسام کوم یو قسم دی الرحمن الرحمن تسنیه مفرد منصرف صحیح نه نه الرحمن مفرد منصرف صحیح نه نه رحمان دا الله تعالی ذات نه نه الله تعالی ذات جمع را تسنیه را مفرد ته منصرف ته او صحیح دی مفرد منصرف صحیح دی ته چل کې دی په اخر کې والف الف او حمزه او نون راغلی خدای لپاره دا خبره کړو چې الف نون په تسنیه کې زائد وی زائد دا زائد نه نه ها رحمان په وزن د فعلان مبالغه صيغه مبالغه صيغه نه الرحمن دا په کوم حالت کې دی حالت رفع کې ولې دی ځکه چې دا څه واقع کېږي فاعل واقع کېږي مفرد منصرف صحیح دی د دینه لپاره لکه پوهیږي ذالک اليوم الحق اليوم الحق دا مبتدا دی یوم ينظر المرء وایا دا په کوم حالت کې دی حالت رفع کې ولې دی دا فاعل واقع کېږي او فاعل همیشه لپاره سوي مرفوع وي ويقول الكافر وایا حالت رفع کې دی ځکه دا څه واقع کېږي فاعل لچا لپاره ليقول لپاره بل شاته بیا راشه ها دا ټول چې کنه په دې کې راځي ضمائر چې څونه ودي دا ټول ضمیر مرفوع دي ټول سری ضمیر مرفوع دي ضمیر مرفوع لکه دا څه واقع کیږي فاعلان واقع کیږي لکه فجعلنا کې موږ جعلنا فعل نا ضمیر مرفوع متصل منصوب نه مرفوع دغه چې دا په حالت رفع کې فاعل واقع کیږي جعلنا کې بنینا کې فعلنا انزلنا نخرج او بیا په یوم ينفقو کې دا نائب فاعل له سبب فتاتون کې څه شری واو ضمیر مرفوع بارز فاعل او فتحت السماء کې السماء سره فاعل اوس السماء بری کې رفع فاعل قاعده ولګوا دلته رفع فاعل جمع السماء جمع او فتحت نه دا راغله واحد راغله ولی د کله د فعل لپاره فاعل اسمه ظاهر وي نو فعل به همیشه لپاره واحد راوړل کېږي او دلته کې دا واحد مؤنث ولې راوړل شوی لکه د فعل لپاره فاعل کله جمع مکسر وي سوي جمع مکسر وي نو فعل واحد هم راوړل شي او تسنیه هم راوړل شي دا جمع هم راوړل شي او دلته السماء دا فاعل او دا مؤنث ته واحد مؤنث نو فعل د مطابق راوړل شوی وسيرت الجبال الکه یاد بشیره ده ها د دې په دې طریقه باندې تاسو دا اجرا کوئ چې کله تاسو قرآن مجید وایي د ترجمه په کلاس کې د دې چې تاسو کله ترجمه کوئ نو بای کې دې ټول خبرو د فکر کوئ نو تاسو به د دې هغه دغه بیا یادي دا ترکیب برته یادي او نور داسې په یادولو باندې کې چې څوبر تاسو اجرا نه کړی کار باندې کوي واړو شپه دا قاعده چې سبا دې سیادي کنه لکه څنګه چې د خپل مور به نوم یاد ده نو بیا به کار کیږي کنه نه به کیږي ګور بیا شابه